بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام زندگی خپله دا د تکلیفونو نه ډکه، د مکی ژوند، د طائف زندگی، مدینې ته هجرت کول، جنگونه کول، غزوه بدر او غزوه احد او خیبر او خندق وغیرہ، تبوک، دا جنگونه دا ټول د مصائب او مشکلاتو نه ډکو، دین د ترویج د پاره، د دین د رایج کول د پاره او د دین د خورولو د پاره. دا د صحابه زندگی وګورئ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې ایوب مسلمه کذاب د نبوت دعواو کا، منکرین زکات پیدا شول، د زکات نه انکار وکړو. اجي نبی علیہ السلام یو فوج تیار کړو او حالات دومره خراب شو چې بعضی خلک مرتد شول، دین پرې خو. نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زندگی 2 ساله صد پاسه ادم صاحب مشکلاتونو ډکه. دا د حضرت عمر زندگی وګوره، او په دې میاشت کې سیدنا عمر رضی الله عنه په 1 محرم باندې شهید شوی دی. علما مونږ ته وایي چې د کربلا واقعه په خپل ځای یو ډېر عظیمه سانحه ده، لویه سانحه ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام اولاد پکې شهیدان شوي دي، خو دین ته چې کوم نقصان، اسلام ته چې کوم نقصان د حضرت عمر په شهادت ملو شوی دی، هغه زه سویم که د بل چا په مرګ یا په شهادت باندې به ملو شي. خو بهرحال سانحه کربلا دا ځان له یو ډېره لویه عظیمه سانحه ده. په دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اولاد مبارک چې کومو د دین د سربلندۍ دپاره، د دین د احیا دپاره، د دین د نشر و اشاعت دپاره، هغوی ته د یو ظالم او جابر حکمران خلاف د راوتو موقع ملاو شوه او راوتل. د هر ظالم خلاف اواز اوچتول چې کوم دی دا سنت د حضرت حسین دی. یو سړی دی هغه ظلم کوي، جبر کوي، حاجي نو د هغه خلاف اواز اوچت که اواز نشي اوچتولی، نبی علیه السلام موږ ته طریقه ښولې ده. من را منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه وان لم یستطع فبقلبه. یو منکر یو بېلارې صحیح کې نو هغه په لاس منې کا، پاور سره یې منې کا، هغه قوت در کې نشته. فبلسانی په ژبه ورته چې دا کار غلط کې، ا د ژبې قوت دې نشته لکه زمونږ ته بیکاره. فبقلبي نو پړه کې هغه کار ته بد ووایه چې دا کار دا سړی غلط کوي، بد ورته وایه، هغه سره بغض مه کوه، هغه کار ته بد ووایه. نو ما درته عرض کولو چې دا د صحابو زندګیانې بیا وګوره. بیا په کربلا کې دا واقع چونکې د ظلم و ستم بازار ګرم و، د شرابو، د نشو، د کسیزونه شروع، د حضرت حسین غونتې شخصیت یا د هغه نور خاندان چې کوم دی هغه چېرته دا برداشت کولی شو چې مثال په طور باندې د اسلامي معاشره کې د یو داسې غلط کار وشي. اسلامي معاشره کې هر غلط کار ته خلک غلط وایي، هغه مونږ یو چې نشو ویلی ورته. د حضرت حسین رضی الله عنه دا د شهادت دا ورځې مناول، په دې کې یو دا خبره ته کوم چې په دې کې غم به نه کوئ. د شهید په مرګ باندې ماتم نشته. علامه اقبال یو ځای کې وایي هم زنده جاوید کې ماتم نہیں کرتے. اته زمونږ ایمان دی چې شهدا ژوندي دي. د قرآن آیت ته ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. شعور قدر دي نشته، یو عقل دی یو شعور دی. ادراک او فهم د پاره دو سيزونو ضرورت دی، عقل او شعور. نو په دې ځای کې چې د دې په دې ژوند ته نه پوهېږي، دا انسان د ځناور نه هم کمتر دی. د شهید مرګ سره شهید مري نه، ژوندی وي. بل احیاء عند ربهم یرزقون. الله دې ته رزق ورکوي، په قبر کې ورته رزق ملاویږي. او څنګه ملاویږي هغه الله پوهېږي، او هغه چاته ملاویږي هغه پوهېږي. په هر کیف نو حضرت حسین رضی الله عنه یا د هغه نوره قافله دا یو کسانو قافله وه، مخامخ فوج په زرګونو، اجي ښه ورته ښکارېدل چې دې زرګونو فوج سره جنګ کول داسې اسانه خبره نه ده. خو هغوی ته د دې جنګ نه بعد چې کومه ثمره ملاوېدو واله وام ورته ښکارېدو هغه شهادت، او شهادت هغوی ته ملاو شو، شهیدان شول، لاړل په جنت کې ګرځي، د خپل نیکه سره په خوا کې پراته دي. شهدا ژوندي دي، ورځ مناو کا. خو د حضرت حسین د ورځ د مناولو یا د کربلا د واقعاتو د مناول دا څه دپاره دي؟ دا دې دپاره دي چې زمونږ اسلافو د دین دپاره کمې کمې قربانیانې دي ورکړي، کمې قربانیانې دي چې هغې نه دي ورکړي. اوس وختي دې ملګرو سره خبره کوله، صحابه ټول معیار حق دي، 1,24,000 صحابه دي، دا ټول معیار حق دي. نو حضرت حسین رضی الله عنه یا د هغه قافله چې هغه راووتل او په لاره کې ورسره بیا خلکو هغه منافقت کردار ادا کو، او څوک توتښتې، څوک خو هغه چې په یو کم مشن راوتی و هغه مشن یې سر ته ورسولو، دشمن سره وجنګېدو، ځان قربان کو، د دین د اسلام جنډا عالم
ښکته نه کو هغه د دین د چمن د دې چمن آبیاري په خپل ښایسته او مزیدار وینه باندې وکړو. او دا یاد ساتئ یو واقعه ما اورېدلې وه د خپل والد محترم رحمه الله د خولې نه و یو ورځ د حضرت حسین د شهادت نه بعد یو ورځ نبی علیه هغه یو سړی خوب یې صحیح کو را روانو نو نبی علیه السلام سره په لاس کې یو پیاله ده او په پیاله کې وینه پرته ده او په بل لاس کې ورسره سلای دی دا رانجې په خلک نه اچوي دا یې نیولې یو تپوس کې دیو نه یا رسول الله دینو دیو نه چې دینو دیو چې دی ولاړو هسې په ما یې ګزار نه کړو خوا هسې ولاړو دې خوا راشه زما د نوسي مرګ پسې تم راغلی را چې سترګې دې یخې شي هغه وینه کې سلای ګنده کو او په سترګو کې ورته چې سار را پاس کې په دواړو ړوندو دواړه سترګې ړندې وې صرف په هغه صف کې د هغه خلاف ولاړو. ورونو دا ورځې شپې چې کومې دي دا مونږ ته د قربانۍ درس راکوي دا مونږ ته د ایثار درس راکوي دا مونږ ته د دین د پاره مر مټ نه چې کوم دی د هغې درس راکوي کله که دین ته ضرورت پیښ شو او د وینې تویولو ضرورت پیښ شو او دین ته مثال په طور زمونږ د دې بیکارې د چمن ته د بیکارې وینې د آبیارۍ ضرورت پیښ شو نو کوشش وکړو انشاءالله چې د دې دین لپاره قرباني ورکړو او د خپلو اسلافو د حضرت عمر د حضرت علي د ابوبکر د حضرت عثمان او مثال د حضرت حسن او دارنګې د کربلا د شهداو هغه یاد به تازه کوو او تازه کېږي لګیا دی. بهرحال الله دې زموږ د ټولو په حال رحم وکړي او الله دې موږ ټولو ته د خپلو مشرانو په نقش قدم د تلو توفیق موږ ته نصیب وکړي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الكريم.